بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور. زمونږ د فقه الأکبر دغه درس دې کې مونږ ویلي وو چې آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله. نو د الله رب العالمین د ذات په باره کې مونږ درس ورکړی و او بیا د الله رب العالمین په ذات باندې مونږ دلایل عقلیه او نقلیه هم که درته یاد وي دا مونږ ذکر کړی و. اواز درځي؟ اوس به خبره کوو په وملائکته د الله رب العالمین د مخلوقاتو څخه یو مخلوق داسې دی چې هغې ته ملائک او فرشتې ویلی کیږي. دغه فرشتې دا د الله رب العالمین او د الله د بندگانو خصوصا د انبیاء کرامو د رسولانو په مابین کې یو واسطه وي. بعض اوقات الله رب العالمین خپل دغه پیغام دغه رسولانو ته انبیاء کرامو ته د فرشتو په ذریعه باندې رسوي. اوس دغه فرشتې دا څه دي او کم مخلوق دی؟ نو اکثر د مسلمانانو د محققینو رایه دا ده چې فرشتې هغې ته ویلی کیږي چې اجسام لطیفة قادرة على التشکل بالاشکال المختلفه. دی یو باریک یو لطیف یو جسم لرونکی مخلوق ده او دیو ته الله رب العالمین دا قدرت ورکړی ده چې دیو مختلف شکل اختیار کی او په دې باندې دلیل دا ده چې رسول الله مبارک علیه السلام ته به دغه فرشته کله کله جبرائیل امین د انسان په شکل کې راتلو، لکه د بخاری شریف د کتاب الایمان حدیث ده، مشهور حدیث ده. بخاری شریف کې علامه محمد بن اسماعیل البخاری رحمه الله په بخاری شریف جلد اول او په کتاب الایمان کې ذکر کړی دا په حدیث د جبرائیل باندې دا حدیث مشهور دی. جبرائیل علیه السلام هغه د یو انسان په شکل کې تشریف راوړو، محبوب علیه السلام په مجلس کې کیناستو او د رسول الله مبارک علیه السلام نه به تپوس او پوښتنه وکړله مل ایمان مل اسلام متى الساعه، قیامت کله دی؟ دا تپوسونه چې وکړله دا جبرائیل امینو خو په صورت او په شکل د انسان کې راغلی وو. نو الله رب العالمین دغه ملائکو فرشتو ته دا قدرت ورکړی وي چې دیو خپل دغه شکل دا مختلف اشکالو سره دیو جوړولی شي. الله ورته دا قدرت ورکړی ده. نو خلاصه دا شوله چې فرشتې دا د انبیاء کرامو د انسانانو په مابین کې یو واسطه وي، د انسان او د الله رب العالمین په مابین کې. فرشته دا د انسان او د الله رب العالمین خصوصا د انبیاء کرامو په مابین کې او د الله په مابین کې دا یو واسطه وي او مختلف د بیا په فرشتو کې هم مختلفی فرشتې وي، مطلب د مقام او د شان شوکت په حواله سره مختلفی فرشتې وي. څنګه چې په انبیاء کرامو کې مختلف انبیاء کرام وي، د چا درجه بلند وي د بعضونه، دغه شان د جبرائیل امین علیه السلام دغه مقام او شان دا اوچت دی په نورو فرشتو باندې. بهرحال بیا دا فرشتې د الله رب العالمین داسې یو مخلوق وي چې یسبحون اللیل والنهار لا یفترون. د سورة الانبیاء آیت نمبر 20 ده. دغه فرشتې دیو د الله رب العالمین حمد او ثنا او تسبیحات وایي په سحر او شپه او ماښام، یعنی ټول ساعت دی د الله رب العالمین په دغه حمد او دغه ثنا کې دیو مشغول وي. لکه څنګه په دې باندې ګڼ آیتونه د قرآن مجید بشمار آیتونه په دې باندې دلالت کوي. کله چې آدم علیه السلام تخلیق نه مخکې رب العالمین فرشتو ته دا خبره ور وړاندې کړله انی جاعل فی الارض خلیفه، چې زه جوړوم په دغه ځمکه کې یو خلیفه. نو فرشتو سره چې کله د الله رب العالمین دغه مکالمه وشوله
د الله کلام وشو نو فرشتو وویله نحن نسبح لکه چې یا رب العالمین مونږ خو ستا تسبیحات وایو. دلته هم دی آیت نه ثابته شوله چې دا فرشتې د الله رب العالمین حمد و ثنا وایي. نو دا داسې مخلوق ده چې د ګناهونو نه پاک او منزه دی او د الله رب العالمین حمد و ثنا وایي دغه فرشتې. او بیا دا فرشتې لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. دا فرشتې چرته هم د الله رب العالمین نافرمانیانی نه کوي، د انسان غوندې کې نه د فرشته. یعنی فرشته چرته هم د الله رب العالمین نافرمانی نه کوي، بلکې کم حکم چې دغه فرشتې ته شوی وي دا هغه حکم باندې پابند او عمل کوونکی مخلوق ده، چرته هم د الله رب العالمین دی نافرمانی نه کوي. نو چې کله د الله رب العالمین مختلف مخلوقات دی، په دې ټول مخلوقاتو کې درته معلوم شوله چې یو مخلوق فرشته ده چې د الله رب العالمین حمد و ثنا وایي. او بیا د الله رب العالمین د حمد و ثنا نه پس فرشته داسې مخلوق ده چې چرته هم د الله رب العالمین نافرمانی نه کوي، د الله رب العالمین د اطاعت نه علاوه چرته هم ګناه نه کوي. دا فرشته ده چې چرته هم ورنه ګناه نه کیږي. وسایه انسان بهتر دی که فرشته بهتره ده؟ حالانکه انسان کې خو ماده د شهوت، ماده د ګناه او دغه شان د نافرمانی دا ماده موجود وي. باید چې انسان د کتابونو څخه دا خبره معلومه کړي. د ټول علم الکلام کتابونه که تاسو وګورئ، د علامه عبدالعزیز فرهاروي رحمه الله کتابونه، یا د علامه فخر الدین الرازی رحمه الله کتابونه، یا د علامه جلال الدین السیوطی رحمه الله کتابونه، یا دغه شان د علامه جلال الدین عمر الخبازی رحمه الله کتابونه، ګڼ شمېر کتابونه که تاسو وګورئ د علم الکلام، هم دقه یو نتیجه وځي. لکه نبراس وګورئ، شرح العقاید، هم دقه یو نتیجه درته وځي چې دا په ټول مخلوقاتو کې بهتر مخلوق، اشرف المخلوقات هغه انسان دی. چې کله انسان ځان وپیژني دا د فرشتو نه هم بهتر وي. خصوصا جناب سید الکونین محمد مصطفی احمد مجتبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د کائناتو کې د الله رب العالمین د ذات نه پس د ټولو نه افضل، اعلی، اکمل، اطهر شان، شوکت والا هستی د الله د ذات نه پس هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د انسانانو څخه دی، انسان دی. نو معلومه شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو نه بهتر دی، نو هغه انسان دی. نو معلومه شوه چې دا انسان فضیلت لري په فرشتو باندې، خو هر انسان نه، بعضی انسانان. او په دې باندې د قرآن مجید نه هم دلیل موجود دی. لکه قرآن مجید کې رب کائنات فرمای چې ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. الله رب العالمین فرمای ولقد کرمنا بني آدم، تکریم ورکړی د عزت من ګرځولې، د عزت دار ګرځولې د رب العالمین دغه بني آدم یعنی دغه انسان لره. نو خلاصه د دې ټولو تفصیل دا شوله چې فرشته داسې مخلوق وي چې چرته هم ګناه نه کیږي، لیکن بیا دغه فرشتو نه هم بهتر انسان دی. په انسانانو کې بعض انسانان خصوصا انبیاء کرام علیهم الصلاة والسلام دا خو وشو و ملائکتی. بیا دین پس و کتبه لازم دی د انسان د مسلمان کېدو دپاره چې د الله په ذات باندې ایمان راوړي، د الله په فرشتو باندې ایمان راوړي، د الله په کتابو باندې ایمان راوړي. دغلته دا خبره هم یاد ولره چې بعض نصرانیان، بعض یهودیان هغوی دا خبره کوي چې الملائکة بنات الله، چې دا ملائکې دا د الله رب العالمین لوریانی دي. دا خبره بالکل ټیک نه ده، دا د نصوص مخالف ده. دا فرشتې دا هم د الله رب العالمین مخلوقات دي. الله رب العالمین منزه او پاک دی. الله منزه، الله رب العالمین منزه دی عن اولادی، د هر قسم اولادنا. او دغه شانتي
پدی باندې هم د الله رب العالمین د قرآن مجید سورة الاخلاص دلیل دی چې قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد. نه الله رب العالمین د چانه پیدا دی او نه د الله نه څوک پیدا دی، بلکې الله رب العالمین وحده لا شریک له ذات دی چې هغه د اولاد د صفاتو څخه منزه اور پاک دی. دا هم وشو. بیا د الله رب العالمین په کتابونو باندې ایمان لرل د ایمان یعنی د مسلمان کېدو دپاره شرط دی. یعنی د الله رب العالمین په کلام باندې هغه کلام چې هغه نازل کړی شوی وي په واسطه د فرشتې جبرئیل امین پیغمبرانو ته، په هغه ټول کتابو باندې د الله رب العالمین طرف نه چې نازل شوی د په دې باندې ایمان لرل د ایمان د شرایطو نه دی او دین بغیر انسان نه مسلمانیږي. خوا که دغه آسمانی کتابونه منسوخ شوي وي او که منسوخ شوي نه وي، خوا که دغه آسمانی کتابونه دا کتابونه وي او که صحائف وي صحیفې وي. نو کتابونه خو څلور دي مشهور، او صحیفې که دا ټول رایوزی جمع کړي شي نو دا تقریبا 104 کتابونه جوړیږي سره د صحایفو. لکه مثال په طور باندې هغې کې لس صحایف دا نازل شوی دی په آدم علیه السلام باندې، او 50 صحایف دا نازل شوی دی په حضرت شیث علیه السلام باندې. دا ټوټل شو 60 شو شپېته. دغه شانتي 13 صحایف دا په ادریس علیه السلام باندې نازل شوی دی. نو شپېته او بیا ورسره 80 او بیا دا شو 90 صحیفې خو دا شو. بیا 10 صحیفې په حضرت ابراهیم علیه السلام باندې نازل شوی دا ټوټل شو 100 پوره 100. بیا په دې کې یو کتاب تورات، بل دویم انجیل، بل دریم زبور، بل فرقان، قرآن مجید، دا څلور دا شو نو دا 104 شو. یعنی بیا واوره چې په آدم علیه السلام باندې 10 صحیفې نازل شوی دا، 50 صحیفې په حضرت شیث علیه السلام باندې نازل شوی دا، او 30 صحیفې 13 دا په حضرت ادریس علیه السلام باندې نازل شوی دا، او 10 صحیفې دا په حضرت ابراهیم علیه السلام باندې نازل شوی دا. او دغه شانتی دین علاوه قرآن مجید په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، او دغه تورات په حضرت موسی علیه السلام باندې، دغه شان د انجیل دا په حضرت تورات په موسی علیه السلام باندې، انجیل په حضرت عیسی علیه السلام باندې، زبور په حضرت داود علیه السلام باندې، قرآن مجید په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی ده. وس په دې ټول کتابونو باندې ایمان لرل دا واجب دی. په دې ټول کتابونو باندې ایمان لرل دا واجب دی. وس یو بل تحقیق درته کومه، یو باریک یو نکته دغلته کتاب راخلمه که چرته مې زر درته پیدا کړله، ډیر باریک یو نکته ده، بس دعا وکړه چې پیدا شي. اصل کې دا مې درته پیدا کوله، حواله مې تقریبا نه ده ویستې چې دا تورات په کم زبان کې نازل شوی دی او دا قرآن مجید په کم زبان کې نازل شوی دا، او دغه شان د انجیل او زبور دا په کم زبان کې نازل شوی دا. دا تقریبا حواله مې نه ده ویستې، خو بهرحال دا تورات دا په عبرانی ژبه کې نازل شوی دا، او انجیل دا په سوریانی ژبه کې نازل شوی دا، او دا بل زبور والا خبره دا مې فی الحال له ذهن څخه ووتله. دا ان شاء الله زه درته درګورم بیا درته وایم. نو خلاصه دا شوله چې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله کتاب د فقه الاکبر
دې درس کې مونږ تر دا سبق ویلا چې د الله رب العالمین په ذات باندې ایمان راوړل دا واجب دی، د الله په فرشتو باندې ایمان راوړل دا واجب دی، ضروری ده، د ایمان حصه ده. او د الله رب العالمین په ملائکو، په فرشتو او په کتابونو باندې ایمان راوړل دا لازم او ضروری ده. دینه بغیر چرته هم یو انسان نه مسلمان کیږي. دا نن زموږ د درس خلاصه وه. دې درس خلاصه سره کم حواله مې درته پیدا کړله چې دا قرآن مجید دا خو په عربي کې نازل شوی ده او عبرانی ژبه کې تورات نازل شوی ده او په سوریانی ژبه کې انجیل نازل شوی ده او دا زبور دا به قبطي ژبه کې دا نازل شوی ده. نو بیا واوره چې قرآن خو په عربي کې دی او تورات دا په عبرانی ژبه کې وه او انجیل دا په سوریانی ژبه کې نازل شوی وه او زبور دا به قبطي یعنی د قبطیانو دغه ژبه دا په دې ژبه کې دا نازل شوی ده په زبانو کې. بیا چې آیا قبر کې به دا سوال جواب د کم زبان کې به کیږي، په عربي کې به کیږي که نه په سوریانی کې به کیږي که په عبرانی کې به کیږي. نو په دې باندې ګڼ بحث مباحثه خصوصا د علامه جلال الدین السیوطي رحمه الله هم کړې ده چې بعض وایي چې نه دا قبر کې به سوریانی ژبه باندې سوال کیږي، بل رایه دا ده چې نه په قبر کې به د هر انسان نه د هغې د ژبې مطابق د پښتون نه به پښتو کې، د انګریز نه په انګریزي ژبه کې، د پنجابي نه په پنجابي ژبه کې سوال جواب کیږي. او بله خبره دا ده چې دا صحیح او اصح خبره ده چې نه هر انسان نه به په عربي ژبه کې پوښتنه کیږي. که دنیا کې یو انسان عربي نه هم پوهیږي خو بیا به هم چې کله دی وفات شي الله رب العالمین به دې ته د عربي داسې زده کړي لکه څنګه چې دی پښتو پیژني په خپل پښتو ژبه باندې پوهیږي، اردو زبان والا په خپل اردو ژبه باندې پوهیږي، داسې به دی به عربي باندې پوهیږي. لکه دا د نصوصو نه ثابت دی، لکه من ربک ما دینک من نبیک، دا د حدیث نه ثابت دی. دا حدیث په بخاری شریف کې امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمه الله په جلد اول کې دا حدیث ذکر کړی ده. دین علاوه دا حدیث صاحب د مشکات علامه خطیب التبریزی رحمه الله په مشکات شریف باب د عذاب القبر کې دا حدیث ذکر کړی ده. د دې نصوصو څخه معلومیږي چې دا سوال جواب دا به عربي ژبه کې وي. دا خو اسی په درس کې یو نقطه و باریک دا خبر اسی راغله ضمنن، خو اصل خبره می درته دا کوله چې د الله په کتابونو باندې ایمان راوړل دا واجب دی. د الله د کتاب باندې ایمان نه راوړو نه علاوه یو څوک هم مسلمان کیږي نه. دا زمونږ درس وه. وس دلته آخرنی یو خبره به ته ځان سره یاد ولري چې هغه د دې دور حاضر سره تعلق ساتي. دور حاضر کې ملحدین وایي دا کم کمیونست دهریان ملحدین دیو دا اعتراض کوي چې تاسو سره څه دلیل دی، تاسو سره دلیل څه دی چې دا کتاب د قرآن مجید شو، تورات، زبور، انجیل، خصوصا قرآن مجید د الله رب العالمین کتاب دی. نو دې ته خو کتاب انزلنا یا ذالک الکتاب انا انزلناه دا ټول آیتونه که ته ورته پیش کړي دی خو دا آیتونه نه مني، دی درته وایي چې زه خو نعوذ بالله الله هم نه منمه، نو دا کتاب آیتونه به درجه اوله زه نه منمه. دې ته به ته دلیل عقلي وایي. دلیل عقلی به ورته پیش کوي چې د الله رب العالمین طرف نه دا کتاب ځکه دی چې په دې قرآن کې رب کائنات هغه خبر ورکړی دا کم خبر چې په دې دور کې په جدید 2025 کې ستاسو ساینسي تحقیقاتو باوجود چې دا خبرې تاسو د ساینس د ټیکنالوژي په ذریعه باندې معلومات حاصلوي،
هغه پیشنګویي رسول الله صلی الله علیه وسلم 1400 کاله مخکې د دې قرآن په واسطه باندې ورکړې وه. دې نه دا معلومیږي چې په هغه دور کې ساینس ټیکنالوژي مشینتري نه وه، خو بیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې خبرونه ورکړې وه چې هغه په دې دور کې رښتیا ثابته سوله. نو دې نه دا معلومه سوله چې دا کتاب د الله طرف نه دی، دا د مخلوق کتاب نشي کېدلی. دویمه ده چې الله رب العالمین په دې کتاب کې فرمایي فأتو بسورة من مثل، چې تاسو د دې کتاب د یو ورکوټې شان صورت مقابله پیش کړئ. که چرته دا کتاب د یو انسان جوړ کړی شوی وو نو خامخا به دغه کتاب په شانتې بل به موجود وو، بل چا به داسې یو کتاب جوړ کړی وو، بل چا به دې رقم یو کتاب جوړ کړی وو. د دې خبرې وضاحت داسې پوهه سه چې ګوره په دې دنیا کې ستا په لاس کې کم موبایل چې دی، دقه موبایل په شانتي موبایلونه په دنیا کې هم دقه کمپنی او دقه شانتي ماډل او دقه شانتي جوړ شوي موبایلونه نور هم موجود دي. وس دغه موبایلونه په شانتي بل موبایل ملاویږي، دا په دې خبره باندې دلیل کوي چې دا انسان جوړ کړی د دې موبایل، یعنی دا موبایل جوړونکی انسان دی چې انسان چرته هم د یو شی تخلیق وکړي جوړ کړي، د دې په شان دی بل هم جوړېدی شي. دغه شانتي ته چې په کم کور کې وي دقه کور په شان دی بل کور هم انسان انجینیر جوړولی شي، په دقه نقشه باندې هم دقه میټیریل، دقه سامانونه، دغه خخته، بلاک، دغه رنګ چونه دا استعمالولی شي. ولی ځکه چې دا د انسان جوړولو ذریعه، دا د انسان جوړ کړی شوی کور دی. یا دغه شانتي نور مثالونه واخله، کم کپړه چې انسان اغوستی وي، کم کالی چې انسان اغوستی وي، دغه شانتي کپړې او کالی دا نور هم په بازار کې میلاویږي. دینه دا معلومه شوله چې دا د انسان جوړ شوی دی، ځکه د دې مثل شته. دا قرآن دا د الله رب العالمین کتاب دی چې د دې مثل نه چا جوړ کړی دا، نه څوک جوړولی شي او نه به یې څوک جوړ کي. په دا د ټول نه غټ دلیل ده چې دا د انسان کلام نشي کېدلی، بلکې دا د الله کلام دی. بل دا خبره هم یاد ولره چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې چرته د چا استاز نه سبق نه و زده کړی، هغې چرته مکتب کې درس نه و زده کړی، هغه چرته د استاز مخې ته ناسته نه و کړې، چې دا هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کم زمانه کې پیدا شوی وو هغه د جهالت دور، د هر طرف ته د جهالت تورې تیارې خورې وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په د جهالت په دغه زمانه کې پیدا شوی وو او دغه زمانه کې لوی شوی وو، چرته په مکتب کې زده کړه هم نه ده کړې. چې زده کړه هم نه ده کړې، باید چې یو انسان غور فکر وکړي چې یو څوک زده کړه هم نه کوي، تعلیم نه حاصلوي، هغه بیا داسې ناشنا کتاب څنګه جوړولی شي؟ نو معلومه شوه چې دا د انسان جوړ شوی کتاب نه ده، بلکې دا د الله طرف نه نازل کړی شوی کتاب دی. کنی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته چانه تعلیم هم نه و حاصل کړي، نو چې تعلیم هم نه و حاصل کړي نو هغې په زبان باندې داسې عظیم کلام جاری کېدل، دا دلالت په دې باندې کوي چې دا د جبرائیل امین په واسطه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین ورکړې وه. کنی داسې کتاب د الله نه علاوه څوک نشي جوړولی. بل دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې لوی لوی قابل، بلیغ، فصحا، بلغا، شعرا او په لغتو کې ماهر خلک وو. هغه لغتو کې ماهر خلکو هم د قرآن مقابله ونه کړې شوله، بلکې ټول عرب عجم 1400 کاله وشوله، تر دې دوره پورې لوی لوی قابل خلک راغلله، چا هم د قرآن مجید د یو ټکي معنا او مقصد باندې پوهه نشو. لکه الف لام میم حامیم، الف لام میم حامیم عین سین قاف، د دې په معنا، په رموز، په اسرارو باندې هیڅوک هم پوهه نشوله. دا په دې خبره باندې دلالت کوي که چرته دا د انسان جوړ کړی شوی کتاب وو نو بیا به خامخا دغه الفاظو باندې یو څوک پوهه شوی وو. په دې باندې نه پوهېدل، دا په دې باندې دلالت، په دې باندې نه پوهېدل، دا په دې باندې دلالت کوي چې دا کتاب د الله رب العالمین طرف نه نازل شوی ده. که چرته دا کتاب د الله طرف نه نازل شوی نو بیا خامخا په دې باندې یو څوک پوهېدله. نو دا
په دې خبره باندې وضاحت وشوله چې دا کتاب د الله رب العالمین طرف نه راغلی ده. که چېرته دا کتاب د الله طرف نه نازل شوی نه نو خامخا به چا د دې کتاب په شان بل جوړ کړی، ځکه چې یو شیز هغه د الله جوړ کړی شوی نه وي خامخا هغې مثل بل پیدا کیږي. د کتاب مثل بل نشته، د قرآن مثل بل نشته. نو دا په دې خبره باندې دلالت کوي، دا په دې خبره باندې دلیل ده چې دا کتاب دا د الله طرف نه نازل کړی شوی ده او دا د الله کتاب دی. دا د نن درس تفصیل او د ټول درس خلاصه ده چې الله په ذات باندې ایمان لرل ضروري ده، د الله په کتاب باندې، د الله په فرشتو باندې ایمان چې څوک ولري دا مسلمان کېدلی شي. مخکې هم نور تفصیل راځي او دا کتاب دا د الله رب العالمین کتاب دی، په دې کې هیڅ شک شبهه نشته چې دا د الله طرف نه نازل شوی دی. دا نننی درس و. اللهم صل علی روح محمد فی الارواح، اللهم صل علی جسد محمد فی الاجساد، اللهم صل علی قبر محمد فی القبور. السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته.